مینار پاکستان کې چې نن ملګرو د عمران خان کومه جلسه ده نو تاسو څه وایې چې عمران خان کومه دعوه کوي چیرې زه به نن دغه ګراونډ یو ځلې بیا ډکوم نو ډک پې کي او که نه څنګه چې ملګرو 15 پیرې مخکې عمران خان په مینار پاکستان کې جلسه کړې ده او 15 واړه پیرې هغه مکمل هټ تللی ده او دغه ګراونډ عمران خان ډک کړی 15 پیرې مخکې په دې باندې جلسه کړې ده ملګرو خو شپږمه پیره هم دغه دعوه کوي چې دې پیرې له به عوام ډېر بې اندازې سیوا وي ملګرو دغه مینار پاکستان چې کومه جلسه ده د دې وجوهات څه دي چې عمران خان دغه خلک راغواړي او نن به ډېره اهم خبره کوي هغه اهم خبره څه ده ملګرو هغه اهم خبره دا ده کومه فیصله چې راغله ملګرو د الیکشن حوالې سره چیرې په 90 دن کې به الیکشن کیږي خو تاسو کتلی شئ ملګرو چې عجیبه عجیبه فیصله کیږي هغه فیصله کیږي چې هغه نه قانون مني او نه د پاکستان آئین مني هغه فیصله چې 3 میاشتې ټیم یې ورکو چیرې موږ به الیکشن کوو نو د هغې خپلې فیصلې نه هغوی چې کوم دی شاته شو او هغه فیصلې واپس کړه چې موږ په 90 دن کې الیکشن نشو کولی نو عمران خان دا فیصله وکړه چیرې زه دغې عوامو ته صرف ویم چې آیا ستاسو چې د اوټ کوم حق دی نو دا تاسو حاصلول غواړئ او که نه چې د نورو خلکو خوښه ده یو اوټینګ مشین عمران خان تیار کو چیرې د بهر ملک کم خلک دی نو چې هغوی له موږ د اوټینګ حق ورکو هغوی هم اوټ استعمالوي چې کم از کم دا سوچ کوي چیرې زه بهر یم خو خپل اوټ په پاکستان کې استعمالولی شم هغه مشین دوی ختم کو د غیر ملکي چې کوم زموږ پاکستانیان وروڼه دي نو د هغوی نه خو دغه حق واغستو خو اوس خبره دې ته راغله ملګرو چې پاکستانیانو ته هم هغه حق نه ورکوي کوم چې د هغوی حق دی خو دلته چې کومه فیصله راغلې ده چې په 90 دن کې دا الیکشن موږ نشو کولی د هغې چې کوم وجوهات دي نو هغه وجوهات طرف ته ځکه نه ځو ملګرو چې هغه څه خاص وجې نه دي وجه صرف دقه ده چې عمران خان د دوی په اعصابو باندې د پاسه ناست دی دوی ته هغه خپل چې کوم هار دی هغه ورته مخامخ ته که چېرې موږ الیکشن وکړو نو ګټه ملګرو د عمران خان ده او بیلات زمونږ دی نو نن ملګرو عوام ډېر ګڼ تعداد سره روان دي 10 بجې به غالبا چې دغه جلسه شروع کیږي خلک خو ملګرو روان دي او ویلې کیږي دا تازه ترین چې کوم صورتحال دی ملګرو نو ویلې کیږي دا چې د لاهور داخلي او خارجي چې کومې لارې دي یعنې څوک چې رانه نوځي هغه لارې او څوک چې د لاهور نوځي هغه لارې نو هغه مکمل سیل کړي د مینار پاکستان چې کوم ګراونډ دی نو په هغې کې وی اوبه واچولې او هغې کې ډنډان جوړ کړل چیرې دغه عوام نه راغونډېږي او دلته دا جلسه چې کومه ده نو دا ناکام شي خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء لارې هم بندې شوې اوبه هم د مینار پاکستان په ګراونډ کې شوې خو بیا هم ګورو چې دا جلسه به غټه وي او که نه نو عمران خان دا خبره کوي که چېرې تاسو غواړئ چې موږ ته خپل قانوني حق میلاو شي کوم چې د الیکشن دی په 90 ورځو کې به دننه الیکشن کوي نو راځئ راوځئ او وښایئ دغې خلکو ته چې ستاسو کومې فیصلې دي هغه موږ نه منو فیصله به په دې ملک کې عوام کوي نو ګورو ملګرو وخت په فیصله کوي چې څه کیږي عمران خان څه اهم فیصلې مخې ته راوړي او آیا دا چې کومه جلسه ده نو چې 15 کومې مخکې جلسې هغه کامیابي شوي دي نو دا جلسه هم کامیابېدی شي او که نه نو ستاسو په فرمایش باندې ډېرو ملګرو ویل نوید به د عمران خان دپاره یو 2-3 شعرونه ووایه نو دغه شعرونه تاسو ټولو ته ډالۍ چې وخت به ثابت کي چې غلام څوک دی توپان څوک دی چغې د هرې خولې به واورې په موږ ګران څوک دی ستا ذهن بند دی ستا په سترګو د غرض پټۍ دي ستا ذهن بند دی ستا په سترګو د غرض پټۍ دي بې عقله سوچ وکړه چې ګټه څوک تاوان څوک دی او چې درته وورو سور انګارو په خپل کور زندگی چې درته وورو سور انګارو په خپل کور زندگی یاد خو دې دي که نه زمونږه عمران خان څوک دی نو ملګرو دغه شعرونه دې هم تاسو ته ډالۍ وي کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کوئ که ویډیو مو خوښه شوي وي نو کم از کم ویډیو خو لازمي مخکې شیر کوئ او ګورو چې څه کېږي الله جل شانه دې خیر ته ورسوي ځکه چې د روژې مبارکه میاشت ده الله مکه داسې څه تکلیف پکې د خلکو ته ونه رسي الله جل شانه دې په خیر خیریت سره دغه جلسه وکړي چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې واس پاکستان زنده‌باد مسلمان زنده‌باد تل دی وی آباد دی زمونږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دلوي الله